بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات صدق الله العظيم. بدے آیات کریمه کې رب ذوالجلال د نیکانو سړو او د نیکانو خزو د اعمالو په مابین کې برابرۍ بیانوي او دې د پاره د مغفرت اعلان کوي. روایتو کې راځي چې چند خزې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شوه او یو وهم خپل بیان یو اشکال بیان کو چې عموما مونږ وینو چې قران کریم کې خطابات سړو ته کېږي خزو ته نه کېږي. معلومیږي دا چې مونږ خزو کې هیڅ خیر نشته او زمونږ اعمال الله ته قبول نه دي ځکه مونږ ته خطاب نه کوي سړو ته خطاب کوي. نو الله جل شانه د دغه خزو د دلجوی د پاره د اطمینان قلبی د پاره دا آیات نازل کو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات او دې کې دا اعلان کو چې تاسو اعمالم قبول دي څنګه چې د سړو نیک اعمال قبول دي او دویمه دا چې کومه بیبي نیک وي او نیک اعمال کوي نو څنګه چې سړو ته په نیکو اعمالو اجر ملاويږي تاسو ته هم بھرپور اجر ملاويږي. خو قرآن کریم کې چې خزو ته عام خطاب نه کیږي مفسرین بده کې یو نقطه بیانوي وجه دا ده چې د خزو معاملات په ستر باندې بنا دي پرده باندې بنا دي. نو دې وجه نه قرآن کریم هم د دې د ستر او د پابندۍ اهتمام کړی دی او خزو ته دا یو قسم حکم دی چې تاسو په خپل معاملاتو کې ستر او د پرده اهتمام وکړئ. نور دا څه نه ده چې د خزو اعمال الله ته قبول نه دي بلکې د خزو د پاره جنت ته د داخلې دو یو آسان نسخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده. ابن حبان کی روایت تی نبی علیہ السلام او فرمایل اذا صلت المرأة خمسها کله چې یو خزا 15 وخت موس پابندۍ سره کوي وحصنت فرجها او د خپل شرمګاه حفاظت کوي واطاعت بعلها او د خپل خاوند اطاعت کوي فرما برداری کوي تو باندرازی نه کوي دخلت من ای ابواب الجنة شاءت د جنت په کومه دروازه چې ننوتل غواړي داخله وشي. چند اعمال ذکر شو د خزې د پاره جنت ته داخلېدل انتهایی آسان او په دنیا کې جنتی خزه کما یو ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل او فرمایل صحابه ته الا اخبرکم بنسائکم فی الجنه آیا زه تاسو ته د جنتی خزو متعلق خبر درنګم؟ قلنا بلا یا رسول الله. صحابه عرض کو چې خامخا موږ ته د جنتی خزو متعلق او فرمایا چې کومې خزې دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ودود هغه خزا چې د خپل خاوند سره انتهایی زیات محبت کوي او محبت داسې کوي اذا غضبت او اسیء الیها کله چې دا خزا پس معامله کې غصه شي یا د خزه ته خاوند څه بد ردی وي او غضب زوجها یا وته خاوند پس معامله کې غصه شي قالت هذه يدي في يدك نو دا خزه باوجود د دینه چې خاوند وته غصه شوی دی وته وي زما لاسونه ستا په لاسونو کې پراته دي لا اقتحل بغمض حتى ترضى دراغه پورې بسترګه پټ نه کم ترسو پورې مې چې ته راضي کړې نه او ته خوشاله شې نو چې دومره حد سره محبت کوي د خاوند سره نو داسې خزا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جنتی خزا او د دې حدیث لاندې محدثین فرمایي چې د محبت تقاضا دادا چې خپل خاوند سره دومره محبت کوي چې په دې ځل کې او په دماغو کې د بل سړي خیال رانشي خپل تمام تر ډول سنگار میک اپ پاکه کپڑے د جسم بناوټ دا ټول د خاوند د پاره وي د غیرو د پاره نه دا د محبت تقاضا ده. دویم صفت ولود داسې زنانه چې هغه زیاتو بچو وروړو والا وي ځکه روایاتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به زه د امت په کثرت باندې په زیاتوالي باندې فخر کوم. نو د واده په مقاصدو کې یو اهم مقصد دا دی چې سلسله نسب جاری پاتې شي او الله جل شانه اولاد سلسله ولا جاری پاتې. نو دې روایت نه دا معلومه شوه کم خلک چې اولاد نه غواړي یا اولاد غواړي خو کم غواړي
बच्चे दो ही अच्छे वाला नजरिए साथी نو دا خلق د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په نسبت باندې پسندیده خلق نه دي، خو خلق نه دي. نو اولاد د الله نه غوښتل پکار دي، دا دنیا کې یو لوی نعمت دی او آخرت کې هم د خیر سبب دی. روایتو کې راځي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځو ته خطاب او فرمایلو او یې فرمایل چې آیا تاسو به دې خبره راضي نه یې چې تاسو کې یو زنانه د خپل خاوند نه حامله شي، د ماشوم بیمار شي، په داسې حال کې چې خاوند هم ته خوشاله او راضي وي، نو دې ښځې ته داسې اجر ملاویږي چې د الله په لاره کې څوک مسلسل روزي نیسي او د شپې په تهجد کې غونډه شپه تېروي، شب بیداري کوي. څومره اجر ته هغه سړي ته ملاویږي هغومره اجر دغې زنانه ته هم ملاویږي. او چې کله دې ته درد ذهن راشي، تکلیف کې مبتلا شي، نو دې ته د دې د سترګو د یخوالي دپاره الله جل شانو هغه نعمتونه په جنت کې مهیا کوي چې هغه به په پیل ځل باندې دې ته دیدار نصیب کېږي. د ځمکې او د اسمانونو چې کومې فرشتې دي هغوی به هم نه وي لیدلي. او چې کله ماشوم پیدا شي او دا ماشوم د مور سینې ته واچولی شي او یو ګوټ پی اوس کې، نو دې زنانه ته په الله جل شانو په یو ګوټ باندې یو نیکي ورکړي چې بل ګوټو کې بله نیکي پې ورکړي، په یو ګوټ باندې یو نیکي ده. او چې کله دا والده دا مور د ماشوم په وجه باندې د شپې راپاسې د ماشوم امتیازې کړي او پاکۍ یې او دا د شپې راپاسېده، نو به د شپې راپاسېدلو باندې الله جل شانو دې ته د 70 غلامانو د آزادولو اجر ورکړي. کنز العمال کې دا روایت شته. په یو عمل والا رب ذوالجلال دومره زیات ثواب او اجر ورکوي. په یو بل روایت کې دی ښځه د حمل نه واخله د بچي د پیدایشه پورې او بیا د بچي د پیدایش نه پس چې د بچي د په یو څومره مدت ته 2 کاله، نو دغه وخت پورې دې ته الله جل شانو دومره اجر ورکوي چې یو مجاهد او یو فوجي د اسلام د سرحداتو حفاظت کوي، هغه ته به الله څومره اجر ورکوي هغومره اجر دې زنانه ته ورکوي. او که په دې حالت کې دې ته وفات او انتقال رالو، په دې صورت کې دکه زنانه به شهیده وي او د شهید مقام مرتبه ولا الله ورکوي. اصل کې زنانو ته پته نشته چې په دې اعمالو باندې الله جل شانو ته څومره اجر راکوي. په یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذی شریف روایت دی، افضله لسان ذاکر، افضل ترین سړی هغه دی چې هغه له الله جل شانه ذکر والا جبه ورکړي وي، چې هر وخت هر ټایم کې کو ناس وي کو ولاړ وي، بازار کې وي او کو دکان کې وي، په هر وخت کې سبحان الله، الحمدلله، الله لا اله الا الله، دا قسم ذکر دی. او دا زیات وخت ذکر کول او هر وخت دا جبه چې په ذکر کې لمده وي، دا د اولیاء او دا د مقربین او خلقو نښه ده. او بعض علما فرمایي چې دا د جنتیانو خلقو نښه ده چې هر وخت د الله جل شانو یاد دهانۍ کې مصروف. وقلب شاکر، او هغه افضل سړی دی چې شکرګزار زړه ورته خدای ورکړي. شکرګزار زړه هغه دی چې کم انسان ته الله جل شانو نعمتونه ورکړي دي او دا د الله په فرمانبردارۍ کې استعمال کړي، نو دا د نعمت شکر ادا کول. او کو نعمت د الله په نافرمانی کې استعمال شي، نو دا د نعمت ناقدری او ناشکری ده. او دریم صفت وزوجة مؤمنة تعینه علی ایمانه، داسې بیبي چې مؤمنه وي او د خاوند په نیکو اعمالو کې د خاوند سره مرسته او مدد کوي. خو خاوند تبلیغ ته تلل غواړي چې منع نه کړي، په خوشحالۍ سره یې رخصت. دکه شان خاوند مونځ له راپاڅوي، د مونځ تلقین ورته کوي، د بچو حفاظت یې کوي، په نیکو اعمالو کې د خاوند سره چې مدد کوي، نو دا افضل ترین سړی دی چاته چې داسې بیبي میلو شي. په یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، الدنیا کلها متاع، دنیا ټوله په ټوله ساز و سامان دی د زندګۍ. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، او بهترین ساز و سامان د زندګۍ هغه پکې نیکمله بیبي ده. چا چې نیکمله بیبي میلو شوه، نو دته د زندګۍ د تیرولو یو بهترین ساز و سامان میلو شو.
په دنیا کې به د نیکملې بیبي په وجه د ده خور جنت وي، او که نیکمله بیبي میلو نشي، بدخویه بیبي میلو شي، نو دا په دنیا کې جهنم دی. نیکه ښځه کومه یوه ده؟ په یو مجلس کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نیکمله بیبي هغه ده ان امرها اطاعته، چې خاوند ورته د یو کار حکم وکړي فورا فرما بردارۍ سره راشي کار وکړي، دا نیکمله بیبي ده. وان نظر الیها سرته، چې خاوند ورته وګوري او دا ښځه خاوند خوشحاله کړي، دا نیکمله بیبي ده. د خاوند د مزاج مطابق کپړې اچوي، ځان پاکوي، صفایي سترایي، دا ټول د خاوند د مزاج مطابق وي. نو چې کله خاوند ستړی ستومانه کور ته راشي او ښځه یې پاکه صفا وي، ښکلې کپړې اچولې، ځان یې تیار کړي، بچي وله پاک کړي، نو خاوند په زړه باندې چې څومره غمونه یې ټول ختم شي. چې کله ښځې ته وګوري خوشحاله شي، زما په کور کې هم څوک داسې شته چې زما انتظار کوي او زما دومره خیال ساتي. او که چېرته خاوند کور ته راننوځي او ښځه یې د ځان نه ډیران بیبي جوړه کړي، څخه مردارې کپړې اچولې، په تندې 12 بجې، نو آلریډي د خاوند زړه موړ شي. بیا ښځې ګیلې کوي چې زما خاوند ما طرف ته توجه نه کوي، ما سره خندا خوندي نه کوي. نو اصل کې دغه ښځه کې کمی دی چې د خاوند د مزاج مطابق ځان پاکوي نه. خاوند بار زنانه لیدلې وي، په هغې نظر پرېوتې وي، چې بیا خپل کور ته راشي او داسې بدخویه او داسې ګنده ښځه وویني، نو خامخا زړه به یې تورېږي. نو ښځې له پکار دا دي چې خاوند ورته وګوري چې فورا خاوند خوشحاله شي. وان غاب عنها نصحته فی نفسها وماله، چې کله دا خاوند چېرته تللی وي، غایب وي، کار له تللی وي، نو ښځې دپاره پکار دی چې د خپل نفس او د خپل جسم متعلق دا خیرخوا وي، د کور نه بار بغیر د اجازت نه نوځي، د خاوند متعلق مکمل خیرخوا وي، پردو سړو سره خندا خوندي خبرې کول نه، وماله او د خاوند د مال حفاظت کوي. د ښځو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ډول سنگار د خاوند دپاره حکم کړی دی. نو دې نه فقها زموږ یو مسله روباسي، کمې جنې چې واده نه شوی، نو دې دپاره ډول سنگار کول منع دي. او دکې ښځې متعلق نبی علیه السلام فرمایي چې کم ځان باندې خوشبو لګي، ځان تیار کړي او بار وځي او په سړو باندې د هغې خوشبو ولګي، سړي ځان ته مایله کوي. نبی علیه السلام فرمایي فهي کذا و کذا، دا زناکاره ښځه ده، دا زناکاره ښځه، سړي په زنا کې اخته کړ، د سترګو په زنا کې، د زړه په زنا کې، زړه کې غلط خیالات پیدا شي د سړو. او چې کله ښځه نکاح وکړي، واده وشي، نو بیا دې ته حکم دا دی چې خاوند دپاره ځان ښایسته کوه. د واده نه مخکې ټول سنګار د ښځې دپاره منع دی. په یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځو ته خطاب کولو، یا معشر النسوان، اے د ښځو جماعته، اما ان خیارکن یدخلن الجنة قبل خیار الرجال، خبردار د نیکانو سړو نه به مخکې مخکې د دې نیکانې بیبیانې چې دي اب اول جنت ته داخلیږي. او چې کله بیا نیکان سړي د دې خاوندان ور داخل شي، نو دا ښځې به ورته فلیغسلن ویطببن، دې ته به غسل ورکړی شي دې زنانو ته، او خوشبو به ورلګولی شي، ښکلې به یې تیارې کړي، فیدفعن الی ازواجهن، او بیا به د دې خاوندانو ته دا حواله کړي شي، علی برازین الحمر والصفر، په ښکلې ښکلې او سرو سرو اوښانو باندې به دې سوار وي او ناست به وي، او د خاوندانو انتظار به کوي. معهن الولدان کأنهن اللؤلؤ المنثور، او که په دنیا کې د چا ماشومان بچي وي، نو دا بچي به هم ورسره وي، او بچي به دومره ښکلي وي ګویا چې توی شوې ملغلرې، خورې ورې ملغلرې څنګه پړک پړک وي، دکه شان به د دې دا بچي هم ښکلي وي او پړک پړک به وي. دا به خپلو خاوندانو ته حواله کړي شي. د دې وجې نه د خاوند قدر او د خاوند اطاعت په ښځه باندې لازم دی. په یو موقع باندې نبی علیه السلام یو بیبي ته وفرمایل فانه جنتک و نارک، د خاوند خدمت کوا، اطاعت کوا، ځکه دا خاوند ستا دپاره جنت هم دی او ستا دپاره جهنم هم دی. د دې خیال ساته. حضرت عائشہ بی بی فرمائی کہ ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس وکړو ای الناس اعظم حقا علی المرأة،
په ښځې باندې د ټولو نه زیات حق د چا دی؟ نبی علیہ السلام وفرمایل زوجها، د دې د خاوند حق په زیات دی. بیا مې تپوس وکړو ای الناس اعظم حقا علی الرجل، په سړي باندې د غونډو نه زیات حق د چا دی؟ نبی علیہ السلام فرمایل امه، د ده د مور زیات حق دی په دې سړي باندې. نو روایاتو کې ډېر زیات د ښځې دپاره تاکید راغلی چې د خاوند اطاعت به کوي او دا د جنت د داخلېدو سبب هم دی. بیهقي شریف کې روایت دی، نبی علیہ السلام فرمایل ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. کومه ښځه چې وفات شي او د دې خاوند دې نه راضي و او خوشحاله و، نو د دغې خوشحالۍ په وجه باندې به دا ښځه الله جل شانه جنت ته داخلوي. خو لیکن دومره فضایلو باوجود کو یو ښځه د خاوند سره زبان درازي کوي، بد اخلاقي کوي، نو د هغې دپاره سخت وعیدات هم شته. یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنه. درې کسان داسې دي چې نه د دوی مونځ قبلیږي او نه د دوی یو نیکي اسمان طرف ته خیږي. العبد العابق حتى يرجع الى مواليه ويضع يده في ايديهم. هغه غلام چې د خپل آقا نه تښتېدلی وي نو د ده یو مونځ هم نه قبلیږي، یو عبادت هم نه قبلیږي، در دې چې د خپل آقا ته واپس راشي. والمرأة الساخط عليها زوجها، هغه زنانه چې خاوند د دې نه پریشان وي، خاوند ته خفه وي، د دې د زبان درازۍ په وجه، د بدو اعمالو په وجه خاوند د دې نه خفه دی، نو د دې ښځې یو عبادت هم نه قبلیږي، کوي دې نفلونه، کوي دې مونځونه، الله جل شانه پې د قبولیت مهر نه لګوي. والسکران حتی یصحوا، یو هغه شرابي، هغه نشه چې په داسې نشه کې یو سړی مبتلا وي چې دا ښه بد نه پېژني، نو د ده یو مونځ هم قبول نه دی، یو عبادت هم قبول نه دی. حتی یصحوا، در دې چې د ده نه دا نشه لاړه شي، ختمه شي. نو که بد عمل کوي، زبان درازي کوي، نو بیا یو عمل هم الله ته قبول نه دی. عموما زموږ په ښځو کې دا الفاظ دي چې خاوند ته وایي ناشکري کوي چې تا نه خو ما په ژوند کې خیر نه دی لیدلی. کنز العمال کې روایت دی چې کله یو ښځه خپل خاوند ته وایي ما رأیت منک خیرا قط، تا نه خو ما ژوند کې خیر نه دی لیدلی، تش ظلمونه دی او ما سره کوي، ظلمونه دی او ما سره کوي، ظالم انسان فقد حبط عمله. نو دې الفاظو ویلو سره د دې چې څومره نیک اعمال دي دا ټولو عملونو ثواب لاړو ضایع شو. خاوند خو ډېر لوی مقام دی او خاوند ته داسې خبره کوي. د دې وجې نه نبی علیه الصلاة وسلام په جهنم کې د سړو په نسبت ښځې زیاتې ولیدې. بیا دې تپوس شو چې د الله رسوله وجه څه ده؟ نبی علیه السلام وفرمیل فإنها یکفرن العشیر، ځکه چې دوی د خاوندانو ډېرې ناشکري کوي. دی ونه فرمیل چې مونځ نه کوي، دی ونه فرمیل چې زکات نه ورکوي، دی ونه فرمیل چې حج نه کوي، د خاوندانو ناشکري دي. د خپلو خاوندانو اطاعت په ښځو باندې لازم دی. السلام.